کجیر کلی دی مردان ضلع کې راځي جی دلته موږ له مدرسې له چا وقف ځای راکړلی یو کنال الله دې ولې دې بدلې په آخرت کې ورکړي الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله پاک دوه څیزونه چې کوم دی د مسلمان نه اغستې دي یو مال او یو جان او د دې بدله څه دی دې بدله به زه ورکوم په آخرت کې دې بدله جنت ته ما سره وي انشاءالله موږ نه بایګان چې ټول کوشش وکړو خپل مال وقت داسې کوم دی په داسې ځایونو کې چې کوم دی استعمال کړو انشاءالله الله پاک وس توفیق ورکړي بل حدیث من بنا لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنه څوک چې د الله کورونو سره امداد کوي څوک چې د الله کورونه جوړي الله پاک وایي زه به جنت کې اعلی کور جوړ کړم اعلی ځای به وله ورکړم انشاءالله دا زموږ مدرسه ده تاسو ټول وګورئ دومره طلبا دي پکې طلبا په چوټۍ باندې هم دي دغې موږ سره تجوید نواله حفظ ناظره ټولې شعبې موجود دي اوس چونکې جومات وړوکې هم دي د ځای د کمي د وجې نه مدرسه باندې موږ کار شروع کړی دی او که چاپېره تاسو د علاقه وګورئ نو پسمنده علاقه ده داسې خوا کې ورسره دومره آبادي شته دي هم نه ځي نو دا خلک هم داسې غریب غوندې دی انشاءالله پاک وس او توفیق ورکړي خیر که موږ سره څوک دلته راتلل غواړي ملاوېدل غواړي په سکرین باندې به زموږ نمبر یې چلیږي ځي په سکرین باندې به دې زموږ نمبر ورکړي که چا د سیمټو وس کېږي موږ سره سیمټ راوړی که څوک سریه پکې هم لګي نن سبا کې که سریه څوک روړو شي موږ ته داسې شګه وغیره روړی شي او که دومره ټایم چا سره نه وي چې موږ دلته راتلی شي موږ سره ملاقات کولی شي مالي تعاون کولی شي نو الله خبر دی الله تاسو له دې بدلې درکړي بله خبر دا چې کوم کسان راتلی نه شي یا موږ سره ملاقات نه شي کولی ایزي پیسه نمبر به موږ په دې سکرین باندې چلیږي او موږ ورکو زه به هم تاسو ته 0349 80 14 027 0349 80 14 027 ما ابو هريره نوم دې په دې نوم باندې چې پیسې اکاونټ څوک موږ سره تعاون کول غواړي په دې نمبر په ذریعه سره تاسو موږ سره تعاون کولی شئ جی زما دوستانو مشرانو کشرانو دا زموږ علاقه ده کجیر علاقه ده ضلع مردان کې راځي دا د مدرسې لپاره موږ یو کس ځای راکړی کنال ځای دی کار یې بهولله صاحب له ورکړی دا وقف شوی ده په دې باندې اوس کار شروع دی نبي اسلام فرمایي دنیا د هغه کس کور دی چا چې په آخرت کې کور نشته دی او دنیا د هغه کس مال دی چا په چې آخرت کې مال نشته دی او دنیا به هغه څوک جمع کړي چا چې بالکل عقل نه بیا نبی اسلام دویم حدیث کې فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما او متعلما او خادما فلا تكن رابعا فتهلك نبی اسلام فرمایي یا هو عالم جوړ شه یا طالب علم جوړ شه یا دې خدمت کوونکی جوړ شه څلورم مه جوړه کني هلاک بشي زما عزتمندو د مدرسې کار شروع دی دا کاري صاحب د موږ سره بسترګو باندې معذوره دی او دې چې نور څه وس طاقت نشته دی او دې کې چې نو ناظره شعبه ده پکې او د حفظ او د تجوید ان شاء الله مزید چې موږ تاسو چې کوشش وي چې ان شاء الله دې موږ تاسو علم کتابونو ترتیب شروع کړو ان شاء الله نو تاسو موږ سره دې کې تعاون وکړئ څومره ورونه بایګان دي که بار ملکونو کې که پاکستان کې دي یا څومره وسه کېږي دې موږ سره تعاون وکړئ نو الله تعالی تاسو چې دنیا آخرت کې دې دا بدلې درکړي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم